په خپل جج په دې اعتماد ونه کې اعتماد همیشه په الله کوه که الله وغواړي دغه خلق بستا کار وکړي که الله ونه غواړي دغه خلق به دې خلاف شي نو علی ربهم یتوکلون دریم شرط دی چې که ته فایده اخیستل غواړې نو چې ته وایې چې را اسباب ما برابر کړل سټډي مې کړې ده پیپر مې راغستی دی کو خدای کړی ښیي نو پیپر به مې ښه وشي خو که ته وایې چې یاره ماما مې سپرډنټ دی او تره مې انویجیلیټر دی او زما له چې نقل نه راکوي نو چا له به ورکوي نو ته تا سر وخوړ ته نشي کېدی وعلی ربهم یتوکلون پراپر کار به کې او نتایج به په الله باندې پرېږدي دا دریم شرط شو څلورم نمبر شرط ستا لپاره چې قرآن وایي نو هغه وایي الذین یقیمون الصلاة په یو شي به کمپرومایز نه کوي هغه دی چې مونځ به چېرته نه قضا کوي ارلی گو ټو د بیډ اینډ ارلی رایز د شپې وختي وده کېدل او سهار مانځله پاسېدل دا د دې وړومبنی شرط دی زیرو ټالرنس دی ته وایي شریعت دا بالکل نه مني چې ته دې بېل مازی د دې وجه نه د سکول ایډمنسټریشن به بالکل په دې باندې دغه نه کوي چې یو سړی دې مونږ نه کوي او هغه دې زمونږ سره یقیمون الصلاة ډېر ضروري دی او کم خلق چې د سهار مانځله پاسي هغوی په اسمبلی کې یي کم خلق چې د سهار مانځله پاسي په مارننګ واک کې یي کم خلق چې د سهار له مانځله پاسي نو هغوی ایکسرسایز کړی خو چې کم کسان سهار مانځله نه پاسي د هغوی هر څه لیټي نو ویقیمون الصلاة او بل ومما رزقناهم ینفقون څلورم یا پنځم نمبر صفت پکې دا پکار دی چې دا سړی سخي دا شوم نه دا پیسو باندې دومره مین نه چې په امتحان په حال کې یو هلک لګیا دی په پین کې بالپاین ورسره ختم شو پیپر کوي ملګري ته وایي وایي ستا سره 2 پینونه دي مال یې راکړه نو دی وایي الو به یې در کوم دا په 15 کېږي چې ته ماله 25 روپۍ راکړې نو هغه وایي دا خو د امتحان حال دی ما خو هر سره بله ذریعه نشته نو چې تا له یې نه در کومه نو زه به 25 نه زه به دله 100 در کم خو اوس دا شی ما الله که زه به پاشم دې ته وایي شوم دې ته وایي مما رزقناهم ینفقون نه دی دا سړی به چېرته ګټه ونه کړي ځکه دا سړی به چې دا پین نه بل هم واخله ځکه ستا ضرورت دی دا پوره که دا 5 صفتونه چې پکې یي نمبر 1 اصلحو ذات بینکم په کور کې به روغه ساتو په وړو وړو خبرو به جګړه نه کوو نمبر 2 علی ربهم یتوکلون اعتبار به په الله کو چې هغه وغواړي دا کار به وشي د هغه سره به رابطه چې ما سټډي کړې ده ما کار کړی دی خو خدای ته پکې اثر واچوي دی وجه نه د یو شي دپاره دعا داسې نشته چې مالی زیات کې صرف د دې دپاره دی چې ربي زدني علما خدای زما په علم کې اضافه وکړي نو هغه بره به وایي دریم نمبر پریکټیکلی به شو کوو چې مونږه اوبیډینټ یو هغه به الو شو کېږي چې مونږ مونځ کوو 5 وخته او څلورم یا پنځم نمبر مونږ به څه نه څه پیسې لګو ځکه چې سړی پیسې خالص خود غرضه شي دا سړی چېرته شته کېدی نه شي ګوره دا انسان چې دی دا د الله خلیفه دی په ده کې یو قیمتي ځای دی هغې ته قلب یا زړه وایي نو الله د یو حدیث مفهوم دی خدای پاک وایي ځمکه او اسمان کائنات ما نشي ځایولی زه صرف د مؤمن پړه کې ځایېږم نو دا خپل رړه به لږ صفا ساتو مونږ ویلي دي که چې په کومه کمره کې تصویري نو هلته څه نه ځي د تاسو چېرته اورېدلې ده چېرته فوټو لګېدلې نو وایي څه ملایکې نه ځي که نه نو وایي چېرته چې سپی نو هلته کې ملایکې نه ځي نو چې په کم زړه کې حسدي په کم زړه کې تکبري او په کم زړه کې خودغرضي او په کم زړه کې جوټي هلته کې خدای پاک نه ځي نو که خدای پاک له په خپل کور کې ځای ورکوو نو دا څیزونه به د ډه نه وباسو څه شی به ترې وباسو نمبر 1 حسد نمبر 2 تکبرو نمبر 3 جھوٹو دروغو او نمبر 4 خودغرضي دا صفتونه په مونږ کې ذاتی طور پکار دي چې دا مونږه د رړه نه وباسو چې خدای پاک ورته راشي چې خدای پاک ورته راشي بیا به زمونږ رړه کولاوي په مونږ کې کم خلق چې استادان دي او هغه پړهایي کوي نو هغوی له اول څه پکار دي لومبنی ټکی چې دی د استادانو دپاره دا دی چې خپلو شاګردانو ته د ټیک او د غلط فرق وښیي دا شی ټیک دی او دا غلط دی دا د ټول نه ضروري عمل دی چې صحیح او غلط کا فرق آپ اس کو سمجھائے او بیا ورته ووایي چې که صحیح کار کوې نو نتیجه به یې دی او که غلطه کار کوې نو نتیجه به یې دی او دا یي لکه مثال په طور یو کس دی او هغه سیګرټ ډېر څښي ته ورته ووایې چې سیګرټ بین دي سیګرټ به ته نه څښې
اکته فرض که سیګریټ کې نو نتیجه به دی چې تا ته به لنګ کینسر کېږي بیا به ټوخېږي او بیا به وینه غورځي. زمونږ دا کم پاکستانیان چې دي که نه مونږ دومره ښایسته نه یو لکه د اردن دا خلک چې ښایسته دی. او کله چې مونږ اردن ته تللو نو اردن د اسرائیل په بارډر باندې دی. نو د شپې د اسرائیل لایټونه مونږ لیدل، هلته بیت المقدس و. نو د اردن کې څومره نوجوانان چې وو هغو ټولو چیلمس کو. نو زما سره نور محمد ډاکټر صاحب و. نو مونږ به ورته په ټوټه پوټه عربۍ کې وی چې تاسو به وینه غورځوئ. ټول ینګ هلکان چې وو چې دومره ښایسته وو او ټول ځای په ځای ناست و، د اوږد چیلم ورسره و، هغه عربي چیلم د هغې نه به یې راښکل. دغه قوم چې دی دا د اسرائیل د مقابلې ځکه نه دی چې یو سړی چیلمس کې او خراش کې وینه غورځوي، اب د اسرائیل څه مقابله وکړي؟ ایمان هم نشته او صحت هم نشته. نو ته به خپل سړی په دې پوه کې چې دا لوګی چې دی دا نسوار دا سیګرټ دا چیلم دا غلط کار دی. د هغې په ځای باندې د ټول نه بهترین شی د وجود ته د بوو دپاره لسی ده، پی دي، شملي دي او یا ستا د ګوړې شربت دی. خو دا ستا د پیپسي ستا د کوکاکولا دا هم ستا دپاره زهر دی. کم خلق چې کوکاکولا ډېر څکي نو کډنی سپیشلیست ډاکټر رضوي په کراچۍ کې دی، هغه سوال کړی دی چې یا قومه تاسو کوک مس کوئ ځکه د ټولو خلکو ګردې خرابې کړي. نو ته ورته صحیح او غلط وښیې چې دلته کوک پروت دی او دلته شملې پرتې دي، نو ستا دا شملې ډېرې قیمتي دي. او موږ چې په ایم بی بی ایس کې وو نو په بایوکیمسټرۍ کې دا الفاظ ما ته یاد دي، د بیسټ بیوریج از لسی. د ټول نه ښه څکل چې دي دا هغه شملې دي چې ما ته ورته سپک ګورو. نو د استاد ذمواري دا ده چې هغه غلط او د صحیح فرق خلقو ته وښیي او خلق په دې پوه کړي چې غلط څه شی دی او صحیح څه شی دی. دویم نمبر ذمواري د استاد دا ده چې دی به ډسپلن قایم ساتي، په ډسپلن باندې به کمپرومایز نه کوي. هلکه په لینډ کې به راځئ نو بیا په لینډ کې د دې لینډ ثبوت دا دی چې صفونه موږ نیغ ساتلي سهار مونځ چې موږ کوو. موږ ته امام استاد ویلو اگر چې یو امام دا نه وایي دا د هغه ډیوټي ده چې ووایي چې امام استاد به راوګرځي او دا به چې سووا صفوفکم سووا صفوفکم فان تسویة الصفوف من اقامة الصلاة. دا خپل صف نیغ کوي، د چا صف چې کوږي خدای پاک به ولړه کوږ کړي. د دې نه بله غټه خبره شته؟ نو چې دلته کې آلته کې صف کو نیغو نو دلته به لینډ نیغي. نو چې چېرته ځې نو ته په لاین کې ځې د لاین د ډسپلن پابندي به کوې، وردانګې به نه. ته به په دې دروازه وځې، دا دروازه د وتو دپاره ده، په دې کړکۍ به نه دانګې، دا د دنګلو دپاره نه ده، دې ته ډسپلن وایي. نو بیا به استاد صاحب دا ورته ویلي چې هاسټل میں سب لڑکوں نے صبح 7 بجے پہ سار څه کوئ تاسو ته څه وایي ब्रेकफास्ट का ना सुबह 7 बजे सब ने टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए आना है, जो 7 बजे नहीं आया उसको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगी. وی دې مرینا وی زره لیکلی در کوم چې دې نمرې خور نه کې ولا وای چې ماسپخین به ډوډۍ خوري. رات کو 8 بجے آپ نے ڈائننگ ٹیبل پر آنا ہے, جو رات کو 8 بجے ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آیا اس کو رات کا کھانا نہیں ملے گا, وہ صبح کھائے گا. پرې چې ټوله شپه وږی پاتې شي دا سزا نه ده, دا نتیجه ده. دې ته سزا مه وایه, وایه اس کا نتیجه ہے. نو کله چې دا ډیسپلن هغه ته پته ولګي چې ماښام زنین د بیا وره ټایم پابندي به د هغې نه زده کي. دا د ټایم د پابندۍ دپاره قرآن کې خدای څه ویلو, ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, په ټایم به یې کې نو هر کار به ستا په ټایم وي. لکه ته وایې چې په 8 بجې به حاضري, نو چې 15 منټه کم په 8 ته را رسېدلی, اته چې وایي چې په 2 بجې به چوټي, نو چې په 15 منټه د پاسه په 2 ته د دې ځای نه وځې. د ټایم پابندي. نو دویم نمبر ذمهواري د استادانو دا ده چې هغه به خلقو ته د ڈسپلن پابند کوي, به ٹھیک اور غلط ان کو سمجھائے, اس کو ڈسپلن کا پابند بنا دے. اور بیا دا ورته ویلی شي مثلا د شپې رات کو 9 بجے کے بعد ٹی وی دیکھنا بند ہوگا. دیو جن چې کوم خلق موبایل به ته بندې د 9 بجو نه پس, د شپې به یا خو سټډي کې یا به آرام کې, او ارلی ان د مارننګ به وختي چې کوم ټایم پاسې په هغې به پاسې, هغې نه پس به بیا موږ ایکسرسایز کوو.
دا مغول نه دي بایللي په سوا د دې بادشاهان به ټوله شپه ویښو ډانسونه به یې کول سار چې به پاسېدل نو 10 بجې به وي مخامخ انګریزان راغلي وو هغوی به مارننګ واک کو ایکسرسایز به یې کو د هغې نه پس به یې ناشته کوله او بیا به یې خپل د دفتر کار خلاص کړی چې د مغولو بادشاه وپاسېدو او مغولو بادشاه چې به پاسېد نو بیا به هغه ناز کو نو دا به بله خبره یاده ده چې استادان خپلو شاګردانو ته او پلاران خپلو بچو ته دا په ذهن کې کیدي چې د خدای پاک ناز ډېر بدی شي نیاز یې خوښي سماوي ناز بدی شي څه خوښي نیاز ناز دې ته وایي ما صدقې دا مور چې ته وایي چې زار شم ده نه دغه وړوکی چې دا نیت هر وخت زاریږي دا مور ته هر وخت زاریږي دا اکثر چرسي دا اکثر ډاکوي ځکه دا مور یې نه پرېږدي ډسپلن ته دا نیا یې نه پرېږدي ډسپلن ته وی دا یو دی نو کم ماشوم له چې مور په خوله کې نوړی ورکوي دا د ده نه بدقسمت ماشوم بل نشته نو دې وجه نه تاسو په دغه کې په پینډۍ کې یو کالج دی هغې ته موږ ګارډن کالج وی خو دا ګورډن کالج دی دا مسټر ګورډن راخ کړی د انګریزانو په زمانه کې او ګورډن چې دلته راغی نو دلته کې په کالج کې پړهایي کوله او بیا چې انګلینډ ته لاړ نو بیا یې زموږ په باره کې یو تبصره کړې وه وی تاسو قوم ته خو زاریان یم وی څنګه وی دا ردي میندې دي که ردي نرسانې دي که ردي وینځې دي وی ولې وی بوټان ولا هغه پالش کوي بستره ولا هغه غوړوي نوکونه ولا هغه پرې کوي او بیا لا ولا په خوله کې ډوډۍ هم ورکوي وی دی چې لږ لوی شي نو بیا یې ښځه وینځئ نو چې کله بیا نور لوی شي نو بیا تې بچي راورسي نو هاتې چاپېره ګرځي دا سړی په خپله کار نه کوي نو چې کله ته په خپله کار نه کوې نو بیا به ته څه بیا به ته سست سې او سست ته خدای پاک بدي شي نو دې وجې نه زما ستا بله ذمهواري دا ده چې د خلقو په ذهن کې دا خبره کېدې چې ته به سست نه یې چست پی نو دا هلکان به څه کوي خپله بستره به څه کوي په خپله به یې څه کوي دا را سره تاسو ووایه ماسخوتن به خپله بستره په خپله غوړئ سار به خپله بستره په خپله راټولئ خپلې سپلی به په خپله پالش کوي کو کولی شي نو خپلې کپړې به په خپله ایستري کوي نه که ته مور ته جاړې چې تا پکې پرتوغاښ نه دی اچولی نو ته پکې واچوه که نه څه چل به وشي نو دا یو ذمهواري ده چې خپل بچي خپل دغه چې دي هغه د دې عادت کې چې هغې کې ډسپلن یې په هغې کې محنت سست جوړ نه شي نو چې کوم ادارې هلکان او د کومې ادارې طالب علمان او استادان دا چې چستی دا ګټه کوي او کوم چې سستی دا تباهي راولي دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شنو نه پناه غوښتلې ده یو په هغې کې سستی ده چې خدای پاکه زه پناه غواړم ستا نه د سستۍ نو سستی به نه کوي د سستو نه به خلق ساتي